ومن احسنو او سوق ومن احسنو او سوق زیات خیسته دی دینن د دین په اعتبار سره ممن د هغه چانه اسلم چې برابر کی وجهه خپل ځان لله خاص الله طرف ته یا اسپاری وجهه خپل ځان لله خاص الله طرف ته وهو محسن او دی نیکوکار وي نیکی کوونکی وي واتبع او د تابعداري وکړه ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم حنیفه چې مایل دي د باطل نه حق طرف ته یو طرف ته شوی چې د ابراهیم علیه السلام هغه په خپل باندې د حق نه چې کوم دی مایل د باطل نه مایل حق طرف ته او د ابراهیم علیه السلام دین دا د باطل نه مایل د حق طرف ته یعنی حق دین دی دا واتخذ الله نیولې د الله پاک ابراهیم علیه السلام خلیلا په خالص دوستۍ سره ومن احسن او څوک دی زیات خیسته دینن د دین په اعتبار سره د چا دین خیسته دی د مسلمانانو دین خیسته دی ځکه چې دا په ملت د ابراهیم علیه السلام دی دوستو ما ویلو چې هر یو دین والا دا دعوه کوي چې ابراهیم علیه السلام په صحیح دین باندې او هر یو دین والا دا دعوه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې خو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې صرف په دې دور کې مسلمانان دي مؤمنان دي موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې نو الله فرمایي ومن احسن او څوک دی زیات خیسته دینن د دین په اعتبار سره د چا دین خیسته دی ممن د هغه چانه اسلم چې هغه برابر کو هغه اسپارو وجهه خپل مخ دلته ذکر مخ ته مراد ته ټول ځان دی وجهه د برابر کو د اسپارو وجهه خپل ځان لله خاص الله طرف ته یعنی څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې دی زړه او خپل بدن ټول الله طرف ته واړي یعنی دی هر عمل خالص ته الله د رضا دپاره کوي دلته دینه مراد اخلاص دی چې خالص ته الله دپاره وهو محسن او دا سړی نیکوکار وي نیکوکار محسن نه څه مراد دی چې دی کوم عمل کوي لومبی خدا چې دی کوم عمل کوي دغه اخلاص خالص ته الله دپاره وي او دویم وهو محسن چې دی نیکوکار وي نیکوکار څه مطلب چې دی کوم عمل کوي نو چې دا عمل خود ساخته نه وي د ځان نه وي جوړ کړی بلکې د سنت مطابق وي نبی علیه السلام د هغه د سنت مطابق عمل وي دی خپل عمل کوي خو د ځان نه جوړ کړی دی نماز خو تل 4 رکعات فرض دي او موږ سره یو 15 رکعات ملګری کو یار 15 رکعات ولې نه کومه چې الله ډېر خوشاله شي نو بده الله نه خوشالي ځکه د سنت طریقې نه خلاف دی خپل عمل دی خو د سنت نه خلاف دی نو دا عمل الله نه قبلي د سار 2 رکعات دي نو دی وی چې یاره 2 رکعات پس نور فرض کم 4 فرض ولې نه کومه چې الله ډېر خوشاله شي نو عمل دی نیک عمل نستا په نسبان دی خو د سنتو نه خلاف دی نو دا عمل دی الله نه قبلي نو 2 شرط شو یو شرط دا چې عمل کې اخلاص وي دویم شرط دا چې عمل د سنت مطابق وي خود ساخته عمل نه وي د ځان نه دی عمل نه وي جوړ کړی چې محرم کې شربتونه سړی تقسیمي دا د سنتو خلاف دي دو خبر محسن وهو محسن او دین نیکوکار وي واتبع ملت ابراهیم او د تابعداري کړي وي د ملت د ابراهیم علیه السلام د دین د ابراهیم علیه السلام څوک چې مسلمان دی په اسلام باندې چلیږي نو دا 100% تابعداري د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې هغه مایل و د باطل نه حق طرف ته دغه دین او ابراهیم علیه السلام دا د باطل نه مایل حق طرف ته یعنی حق دین یو واتخذ الله نیولې د الله پاک ابراهیم علیه السلام خلیلا په خالص دوستۍ سره په خالص ابراهیم علیه السلام د الله خالص دوستو څوک چې په ملت د ابراهیم علیه السلام باندې روان وي ټیک ټیکو نو دی به هم د الله پاک خالص دوست وي دی به د الله په دوستانو کې لله ولله او خاص د الله د پاره دی ما هغه څه په السماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي وکان الله دی الله تعالی بكل شیء په هر څه باندې محیطه احاطه کوونکی